السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په موضوع کې به عزتمندو. نن یو افسوسناک او دردناک واقعا مخې ته راغلی ده. قتل پسې قتل روان دی، د تپوس هیڅوک نشته دی. خدای خبر شه چې د پښتنو باندې څه چل شوی دی. روزانه پکې د قتل خبر راځي. نن بیا چا مور او زوی چا ظالمانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړي دي. اخر ولې قتل کړي دي، په څه وجه قتل کړي دي؟ راځي عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نیوی نو مخبانو کې زموږ د چینل مدار سره سبسکرایب کړئ. واګي وسا غنټه نشانه هي چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، جبر پسې جبر روان دي. نن دا مورکه چې دا لیډي کونسلر وا خپل زوی سره چا ظالمانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړي وا چې زوی هم په مقابله چې مور په ها مقابله وفات شوله او زوی زخمی دی. هغه هم ورپسې 2-3 ورځې وفات شو. د دوی غریبانانو هیڅ ګناه نه و، نه چا سره څه تاوتریخوالی و، نه چا سره څه پوله پټۍ شریک و، نه چا سره څه بله لانجه وه. خو نن سبا ظالمان روچت شوي دي، خپله بدماشي کوي، خپله خوښې ده، د تپوس هېڅوک نشته دی. دې ظالمانو دا 2 قتلونه وکړل او په هغه ځای کې او په هغه موقع باندې په تښتېدو کې بریا شوي دي. پولیس والا تفتیش شروع کړی دی. تر لا اوسه پورې د قاتلانو پته نه ده لګېدلې. عزتمندو دا واردات نن سبا ډېر زیات شوي دي. بس روزه د دې خلاف د دې ظالمانو روزه احتجاجونه وکړي، غټه فیصله وکړي. تر کومو پورې به دا ظلم او بربریت شروع وي زموږ په معاشره کې. نن سبا هر پښتون د دې د قتل وارداتو نه تنګ راغلی دی. اخر ولې او په څه خبره وژني؟ پته مو ورته نه لګي. قتل به وکړي او په رڼا ورځ به قاتل غیب شي. اخر ولې زموږ د پولیس نه په کلکه دا غوښتنه ده چې دا قاتلان ظالمان زر تر زره گرفتار کړي او سخت نه سخت سزا ورکړي چې آینده دپاره بل هیڅوک داسې کار ونه کړي او دا ظالمان قاتلان د معاشرې نه مکمل صفا کړي چې د نور مسلمانان ته په امن او سکون کې زندگی تیره کړي. دوستانو دا وا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورونی معلوماتي ویډیو لپاره زموږ د چینل مدار سره سبسکرایب کړئ. وايي وسه غنټه نشانه هي چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو په اسانه سره ملاويږي. والسلام.